7 بیداری او صفحه 199 فی الفرق بین قولهم حدیث منکر و منکر حدیث و يروي المناکیر. دلته محدثینو په خپل پزان کې فرق کړي، یو کله حدیث باره کې حدیث منکر، کله وی منکر الحدیث، کله وی يروي المناکیر، روایت مناکیر کوي. نو په دې کې فرق یعنی بین قولهم په مابین د قول محدثینو کې هاذا حدیث منکر، بین قول په مابین د قول کې هاذا الراوی منکر الحدیث، و بین قول په مابین د قول کې يروي المناکیر، روایت مناکیر کوي. نو فرق نو دلته وی دي کې فرق دی. ومن لم يطلع عليه، چا چې اطلاع په دې نه مندل په دې درې وړ الفاظ نو زل نو هغه پسلاو شوی دی، و ازل گمراه شوی دی، وابتل بالغرق هغه بالکل غرق شوی دی، ابتلا دی هغه په غرق شوی. ولی دته چونکه اصطلاح د محدثین نه دی معلومه، خبرې نه معلوم، نو دغه وجنا دا سړی غرق شو. نو په دې کې ګوره فرق دی، لکه فرق کوي ولا تظنن من قولهم، وی تعالی د ګمان کې وانه چې قول د محدثینو چې هاذا حدیث منکر، کله کله وی چې دا حدیث منکر دی نو ان راوی غیر ثقه، وی تا په دې ګمان مکو چې راوی غیر ثقه دی اگر چې هاذا حدیث منکر وی. ولی فکثیر ما یطلقون النکارة على مجرد التفرد، بس او کا زیادہ طور سرا دوی اطلاق د نکارت کی په مجرد تفرد باندې صرف یو راوی د تجرد تفرد شکار شوی دی، نو دلته په بیا هغه چې د څه چل کړ دی د منکر یعنی اطلاق کړ دی. لکه ګوره د دې خبرې افاده کړ حافظ ابن حجر او نقل کړ دی صنعانی په توضیح الافکار. هغه دا دی ګوره پخپل وی پخپل فكثيرا ما وين اصطلح المتاخرون، اگر چې اصطلاح د متاخر علماء او محدثین دا على ان المنکر هو الحديث الذي رواه ضعيف، چې منکر هغه حدیث ته وی چې هغه روایت کړ دی ضعیف او مخالفا لثقته، هغه ضعیف سره چې هغه مخالفت ثقه کوي، الانکه د دوی اصطلاح د متاخرین دا لیکن من کې دغه اصطلاح دا نه ده مخکنو علماء. واما اذا خالف الثقه غيره، کله چې ثقه خلاف کوي د غیر د ثقات نه فهو شاذ اور هغه شاد دی. ګوره دا د متاخرینو مسلک ته او دارنګ په دغه معنی هغه روان دي، لیکن ګوره تاسو فرق کوي. وکذالک دارنګ دی وی عبدالحی لکنوی لا تظنن من قولهم، تات ګمان کې وانه چې دا قول فلان رول مناکیر چې پلان کې روایت مناکیر کوي او حدیث هذا منکر یا حدیث د منکر دی ونحو ذلك او دقرنګي ان انه ضعیف، ولا تظنن من قول ته ګمان نه کوي کول چې انه ضعیف، چې په دې معنی اطلاق ته ضعف وکي. لکه په دې معنی زیات افاده ورکړ د امام سخاوي په فتح المغیث کې، او دارنګ په دې معنی چې د نکا نور علما او تصحیح د کړه امام زاهد په میزان کې په ډېر احادیثو د احمد او د سنن ابو داود معنی لکه چې هغه ته ویل بانها منکرتون دا منکر دی. لکه قال زین عراقی وی زین عراقی وی فی تخریج احادیث احیاء العلوم کې، دا د امام غزالی کتاب دی. هغه وی کثیر ما یطلقون المنکر الراوی، ډیر کړه د اطلاق کې د منکر پراوی مان لیکون روا حدیثا واحدا، ولی چاغو یو روایت کړ دی. وقال صحیح فتح المغیث وقد یطلق ذلك على الثقه، کله کله د اطلاق په ثقه معنی کیږي. اذا روى المناکیر الضعفاء، کله چې روایت کې مناکیر ضعفاونه، نو حاکم وی قلت للدارقطنی، ما دارقطنی ته وی فسليمان ابن بنت شرحبيل قال اغي ثقه، دا ثقه ده. نو قلت ما ته الیس عنده مناکیر، ولا غسر مناکیر نشته منکر روایتنا، قال اغي يحدث بها عن قوم ضعفاء، هغه بیانول دغه مناکیر لده هغه قوم نه ضعفاء، اما هو فثقه بهر ګره نل دغه مناکیر ذکر کړ، لیکن په خپل راوی څه شه ثقه ده. لکه بعض عالم مولا چې ضعیف خبرو ذکر کوي لیکن هغه کوي لکه نه د قصدام ده، لہذا وی دا د تاسو ګمان کې وانه چي خطا دي نه. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمه عبد الله بن معاويه الزبيري، دغه په احوالو کې وی قوله منکر حدیث، ګوره د محدثین قول چې د بار کې چې منکر حدیث ته لا يعنون به، نو د محدثین مطلب دا نه چې ان کل ما رواه منکر، هر هغه روایت چې د کوي او منکر وي، بل اذا روى الرجل جمله، کله چې د روایت کې خلق الجمله من جمله وبعض ذلك مناکیر او بعض کې مناکیر، نو فهو منکر الحديث، نو بیا هغه ته منکر حدیث الانکه ټول خو نه دي. انتهى. وقال اذن في ترجمه احمد بن عتاب المروزي، د دې عالم په باره کې وی قال احمد بن سعید بن معدان وی شیخ صالح، خود شیخ دی رول فضائل والمناکیر، لیکن روایت فضائل مناکیر کې نقلت ما كل من روى المناکیر ضعف، نه دی هر هغه سره چې روایت مناکیر کې هغه به ضعیف کړي شي، نو هغه ضعیف کیږي نه لکه په دې معنی. نو په اصطلاح باندې محدثین ځان پوهه
وقال ابن حجر په مقدمه فتح الباری کې ان د ذکر محمد بن ابراهیم التیمی وتوثیقه تیمی بارک وی وتوثیقه دغه توثیق معقول احمد فيه باوجود د کې امام احمد بن خلق احمد بن قول احمد بن حنبل قول باقی چیر وی احادیث مناکر الان کوي دی روایت احادیث مناکر نقل تو منکر اطلق احمد ان مطلق منکر اطلاق کو احمد بن حنبل و جماعت من الحديث او یو جماعت په حدیث معنی په کوم حدیث معنی اطلاق کو الحديث الفرد متفرد حدیث ما الذي لا متابع له چې متابعت کلنی نو هغه ته منکر وي نو فيحمل هذا على ذلك نو دا حمل کیږي په دې معنی وقت احتج به جماعت او په دغه معنی احتجاج کړ دی او جماعت انتهى وقال اذن او دارنګ دو ویل دي دارنګ ان د ذکر ترجمه برید بن عبد الله احمد وغيره ویل دي يطلقون المناكير هغه اطلاق د مناکیر کې په افراد مطلقه معنی نه په مجموعه معنی مجموعه مراد نه دی لکه او په دې معنی تاسو ګورئ یعنی اشرف بریتانوی رحمت الله علیه کتاب قواعد علوم الحدیث وګورئ وقال الصحابي في فتح المغيث قال ابن دقيق العيد في شرح الامام قولهم من روا مناكير یہ ویدی قول دی اول چې دی روایت مناکر کې لا یقتضی مجرد دا تقاضا نه کې به مجرده صرف لغړ اکیلا دغه په وینا مانی ترک روایته نه دا تقاضا په تجرد سره نه کوي چې ترک روایت دا او کې حتی تکثر مناکر په روایته چې زیات شي مناکر د روایت کې وینته او بیا دا خبر منتهی کې الی ان یقال فيه چې ویل کې د په حق منکر الحدیث ولی لئن منکر الحدیث وصف فی الرجل یعنی منکر حدیث چې دا یو وصف په سړی کې یستحق به ترک الحدیثه هغه مستحقیق د ترک وجه د حدیث هغه نه هغه حدیث وجنه ول عبارت الاخرى لیکن عبارت اخرى لا تقتضي العمومیت لیکن دا عبارت چې د کنه دا تقاضا دی همیشوالی دی نه کوي یعنی د امیشوالی نه کوي لکه وکيف څنګه به کې وقال احمد بن حنبل فی محمد بن ابراهیم التیمی چې ګوره د امام بخاری په اساتذه کې دی لکه هغه بار کې سو يروي احادیث منکره اگر روایت احادیث منکرو کې او هو ممن اتفق علی شیخان الانکه ابراهیم تیمی چې د هغه چاندې چې باغمن اتفاق شیخان بخاری مسلم دار کړي ویله المرجع فی حدیث او په دمانه درمدار په حدیث نه ملامال بن ګوره من ملامال بنیات په ګوره حدثنا الحمیدی نو حمیدی لپاسه یحیی بن سعید قطان دی بیا اگر روایت کې دي چانه ابراهیم تیمی نه اگر روایت کې دي القم بن وقاص نه اگر دی عمر نه بیا انما الاعمال بالنیات روایت کې ها نو ګوره دلته خبر پاغمن دا کړ دې باوجود د دې نه چې دې یعنی په دمان لکه اطلاق د سکیږي مطلب چې دې دغه کې منکر کې لیکن دلته انما الاعمال بالنیات روایت کې چې دې شیخین پاغمن اتفاق کوي الانکه يروي احادیث منکرتن وې د حدیث منکر ذکر کو وقال ابو المحاسن الشيخ قائم بن صالح السندي ثم المدني في رساله پر رسالت کی فوز الكرام بما ثبت في وزن اليدين تحت السره او فوقها تحت الصد يعني شفيع المذل بالغمام یعنی هغه شفیع بادشاہ پیغمبر چې هغه بسایه کی بالغمام پس سره یعنی په ورزو سره بعد ذکر تعریف الشاذ والمنکر پس ذکر دي تعریف د شاذ منکر نه هغه وی فیضا حتى علما بهذا کلشتا واغس علم پدې معنی نو علم ته پیش لچن قول من قال في احد قول دی هغه چا چې هغه وی په بار دی یو راوی کې هو منکر حدیث نو جرح مجرد دا جرح مجرد دا سبب نشته لکا ولی از حاصل کا حاصل دا چې انه ضعیف خالف الثقات چې دا ضعیف دی خلاف دي سکو کړي ولا ریبا ای شریب شک نشه ان قولهم للمحدثین دا قول هذا ضعيف جرح مجرد دا جرح مجرد دا نو فيمكن ممکن دا يكون ضعفه عند الجارح چې ضعف د پنيز دی او جارح پوي بما لا يراه المجتهد العامل شغيل بني نه هغه مجتهد عامل بروایته جرحا دا په روایت من یو جرح غني او بل جرح نه غني نو فهم کې لکته دا اعتراضو کې چې ان الانکار جرح مفسر انکار خو جرح مفسر دا کما سر ربی بالحفاظ لکه پاغه من تصریح حفاظ علماء کړه نو جواب دارې چې بیان معنا منکر حدیث کما سمعتا ضعیف خالف الثقات یعنی مطلب دارې لکه څنګه تاورید چې ضعیف ته خلاف ثقه کې اول اسباب الحامل للائمه اور اسباب چې هغه ابارنے والا ہے حامل دی ائمه پر بجرح منی هغه متفاوتتن دي جدا جدا دي یعنی هر عالم هر امام چې جرح کوي دغه لپاره چې دی حمل سو جدا جدا دي څنګه منها بعد هغه نه ما يقده چې هغه قطع لګي عیبدار کوي دغه جرح او منها بعد هغه لا يقده چې هغه عیبدار کوي نه لکه یعنی بعضو جرح کې ساوي او بعض جرح کې ثاني وی لکه هغه د هوا وی بالکل
هغه لکه کمزوري وی لکه فربما ضعف بشيء بسا اوقات ضعیف پشي او شی هغه په یوځي من ضعیف شي لیکن لا يراه الاخر جرحا بل وت جرح نه وي دیو ته جرح وي هغه نه وي وما قط النظر سرقت نظر ان هذا دي تحقیقنا لا تزر نکارت مضر نه ده الا عند کثرت المخالفت نکارت په ال مضر وي چې کثرت مخالفت راشي دی یو راوی د سقاونا د سقاتنا وقال اذا من ضعفه یعنی هغه څوک چې ضعیف کړي یعنی عبدالرحمن بن واسط روا حدیث وذو اليدين تحت السره المخرج او چې دا د دې المخرج تخریج شوی په سنن ابي داود کې انما ضعفه دا ضعیف کړي لانه خالف في بعض المواضع سقا ځکه چې د په بعض مواضع کې د سقاو یعنی مخالفت کړي دی وجنه وتفرد او تفرد کړي اکیلا په بعض کې پر روایت سره نو تفرد چې دا خو مضر نه دا سي ارزه کنه هو لا زور لان کې مضر نه وانما تزر کثرت نه ها مضر شي کثرت مناکیر او کثرت مخالفت سقاته ولم تثبت اور هغه خسرت ثابت یې نه دی لکه وقال حافظ بن حجر في مقدمه فتح الباري في ترجمه ثابت بن عجلان الانصاري قال الوقيلي وي لا يتابع على حديثه یعنی مطلب مطابقت نشته په حدیث باندې وتعقب ذلك ابو الحسن تعقب کړی ابو الحسن بن قطان بان ذلك لا يضره هغه دا خبر مضر نه چې لا يتابع على حديثه ولی الا اذا كثرت منه روایت المناکیر ها کہ روایت مناکیر دغه زیات شي مخالفت سقات وهو كما قال وقال السيوطي في تدريب الراوي شرح تقريب النووي ووقع في عبارات واقع په عبارات علماء کې چې انکار کړي انکروا ما رواه فلان انکار کړي هغه چې روایت فلنګ نو قضا دارنګي ویل لم يكن ذلك المحدث ضعيف اگر کدا حدیث ضعیف نیوی قال ابن عدي وی انکروا ما رواه بريده بن عبد الله بن ابو داود اذا اراد الله بامرتين ګره دا حدیث چې کله الله اراده وکړي په امت سره خیر او قبض نبيها قبلها نبی ته مخکې وفات کی وهذا طریق حسن او به ویل چې دا طریق حسن دی رواته سقات وقد ادخل قوم في صحاحهم او بعض قوم دا حدیث په صحاو کې هم داخل کړي دي یعنی مطلب دا غدار چې کله اراده الله د رحمت په امت باندې کې بندګانو دغه مخکې نبی ولېږي نو فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها اغا غل پر ظهیره شي دی غل پر او اذا اراده هلكت امه او کله چې الله هلاک امت لرا یعنی مطلب عذاب ولور کی او نبی ژوندې وي فاهلاك وها هو ينظر او دا هغه هلاک شو پیغمبر ته ګوري فاقر عينه دی پیغمبر سترګې پیخي شي ها به هلاکت هدي په هلاکت باندې حتی کذبوه وعصوا امره ځکه چې هغه دروژن کې پیغمبر لرا نافرمانی دغه کار وکړه نو ګوره د دې حدیث په بارکوما دا خبره ده وقال اذا قال الذهبي انكر ما للوليد بن مسلم الحديث نو حديث حفظ القران وهو عند الترمذي ادا ترمذي بن مخصص هو صح الحاكم على شرط الشيخين معنی قرار کړی دی لکه